او دا یاد لري عالم دین انسان علم والا انسان دا پیدا پزمکه باندې د لپاره دی چې دا به امت په منځ کې محبت خوري. ګوره دا یاد لري اڅ کلا دا علم والا نشي کېدی، دا د انبیاء وارث نشي کېدی چې هغه په امت کې اختلاف اچي تفریقه اچي. هغه ته علم والا نشي ویل کېدی. دا یاد لري علم والا او د نبی علیہ السلام وارثان هغه خلق دي چې هغه د مسلمانانو په منځ کې مینه او محبت او اتفاق خور کړي. دا علم والا دي. نو دی وجنا مونږ الحمدلله عقیده دارا چې دا درې واړه اهل بیت دي. کاغه اهل بیت ولادت دي، کاغه اهل بیت نسب دي، او کاغه اهل بیت سکنا دي چې په هغه کې د پیغمبر علی السلام مبارک یو لسواړه بیبیان راځي. یو لسواړه بیبیان د پیغمبر علی السلام دا درې واړه اهل بیت دي علیهم السلام. په دوی باندې د سلامي او د دوی متعلق الله جل جلاله په قران کې فرمایي چې انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. الله ورته فرمایي چې زما دا خوخه او اراده ده چې ظاهری باطینی چې هر قسمه ګند الله فرمایي چې زه هغه نه تاسو مکمل پاک کړم. الله فرمایي دا خدای پاک جل جلاله د ظاهری او د باطینی ګندنا مکمل پاک کړی دي. خدای پاک دا سه پاک کړی دي چې هم یا ظاهر خیسته دی او هم یا باطن خیسته دی، هم یا په ظاهر باندې څه قدرت او خیره نشتا او هم د دوی په باطن کې څه قدرت او خیره نشتا. خدای پاک جل جلاله په قران کریم کې خپل باندې وعده فرمایلی دا چې اهل بیت د کورنۍ افراد د پیغمبر علی السلام که اهل بیت ولادت دي، که اهل بیت نسب دي، که اهل بیت سکنا دي، الله جل جلاله فرمایي دا ټول خلق ما د قدرت او د خیر نه پاک کړی دي.